قومیت عبارت دی د ملک او د ریاست او د محدود جغرافیې د اشتراک نه. د دې معنی دا ده چې یو محدود جغرافیه ده، د هغې سرحدات او بارډر متعین دي، په هغې کې دننه قانون او ریاست دی، د دغې ریاست باشندگان یو قوم دی. د دې تعریف په اساس پاکستان یو قوم شو، افغانستان بل قوم دی، هندوستان بل قوم دی، ایران بل قوم دی، یعنی ملک او ریاست قوم شو. او بین الاقوامی تعریف هم د قوم هغه دی وخت کې دغه دی، کوم چې انټرنیشنل تعریف دی هغه دغه دی چې قوم ویل کېږي ملک ته. لکه مثال په طور موږ دا و قومي اسمبلي، نو د دې معنی د ملکي اسمبلي، یا موږ قومي سلامتي اداره یعنی ملکی سلامتي اداره، یا لکه موږ دی وخت یو اقوام متحده. نو اقوام متحده د قبایلو د نسبونو مجموعه نه ده، هغه د ملکونو مجموعه ده. 196 ملکونه یو شوي دي، هغې ته اقوام متحده. نو اقوام جمع د قوم هلته په معنا د ملک او د ریاست سره ده. یا لکه کله چې موږ بین الاقوامي ډاکومنټس او کاغذاتو کې د نیشنلټي په خانه کې لیکو پاکستان لیکو، نو په دې معنا سره د بین الاقوامي تعریف مطابق د قوم معنا د ملک او ریاست